والله چې کله دی اخلاق صحیح نه کله دی کردار صحیح نه نو ډیر عبادت که سړی وکړي نو الله رب العزت ته مغفرت نه نصیب کوي. دا تاسې وګورئ ډېر خلک داسې تېر شوی دی چې ډېر عبادات یې کړلي او ډېر ښه کارونه یې کړلي، لیکن کله چې معاملات صحیح نه نو الله رب العزت ډېر سخت نیولی دی، ډېر سخت عذاب الله رب العزت ورکړلی دی. دې وجې نه په حجونه عمرې کول نور نیکۍ کارونه کول دا په خپل ځای باندې ټیک دي، لیکن کله چې انسان حقوق العباد صحیح نه قسم دی الله رب العزت ته مغفرت نه نصیب کوي. داسې ډېر تاسې وګورئ وایي هندو ستړی خدای ناراض. د دې څه مطلب دی؟ پښتو متل دی چې کله انسان هندو وي او دا بد کارونه کوي نو نیک اعمال به ډېر زیات دي، دغه رنګې نیکۍ کارونه کوي، لیکن الله رب العزت له په دنیا کې هغه اعمال بدله له الله رب العزت په دنیا کې ورکوي. نو ښه کارونه کول دې وجې نه چې سړی لږ مشر نو لږ مشرۍ ته پوس پدې کېږي. حدیث کې راځي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، د هر یو انسان نه به د خپل رعایې په باره کې تپوس کېږي. که ته لږ شي مشر نو هغې باره کې به نه تپوس کېږي، که ته ډېر څه مشر وزیر اعظم دی د دې وزیر اعظم نه به تپوس د خپلې بادشاهۍ کېږي چې دې بادشاهۍ کې وزیر اعظم څه وکړه، قسم دی A to Z به تپوس کېږي. د هر څه وجې نه د هر څه خیال ساتل پکار دی. بیا د قیامت په ورځ باندې انسان ته سخت تکلیف وي، بیا به ژاړی. نو حدیث کې هم راځي که نه چې هر یو کس نه به تپوس کېږي، او کله انسان مشر شي نو دا داسې لکه د بغیر د چړې نه چې حلال شي. بغیر د چړې نه حلالول مطلب دا هرګز نه دی چې ته حلال شوې سان نه څوک په لاس وکاږي، دا مطلب نه دی. فیصلې به کوې سختې فیصلې به له راځي، دا به زړه باندې غزغملی نه شي. نو دې وجې نه بغیر د چړې نه حلاله که ده.